کتونکو علب خان شیرپوی ما کیمرامین دا سر یاسر خان دی شابړ علاقه چې دا ډیره لوی علاقه ده په مختلف ځایونو کې زمونږ دغه پری میډیکل کیمپ ولګېدل او تر 200 پورې مریضان چې کم دی هغه وکتلی شو هغې کې زنانه هغې کې ماشومان هغې کې بوډاګان هغې کې ځوانان هغې کې سړي په دغه سیلاب کې چې دا د رښتمه څلېرویشتمه ورځ ده چې کوم ځای کې موږ چېرته پروګرام کړی دی نو الحمدلله هغې کې به زموږ څه کردار وي نه چې موږ صرف کورج کړی دی پیټریاټک یوت اف پاکستان چې په ټوله پښتونخوا کې دې وخت کې کار کوي دغه شانتې په سند بلوچستان کې خپل یو کردار ادا کوي نو دلته کې په نوخار کې چې کوم دی کوم پری میډیکل کیمپونه ولګول نو صرف چیک اپ نه بلکې قابل ډاکټران او ورسره چې کوم دی نو میډیسن ورته خو پرې ورکو بیا دا سیمه داسې ده چې د پښتو معاشره ده سړی زنانه څنګه ګوري بعضې خلکو ته بد لګي نو موږ سره الحمدلله په دغه ټیم کې چې کوم دی فیمیل ډاکټرانې زمونږ د مرکزي جنرال سیکرټري مجید خټک صاحب په تعاون سره هغوی پکې موږ سره برخه اخلي نو زه یې خو ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم چې دې پسمانده علاقې ته راځي او دوی سره به نن خبرې اترې هم کوو چې دغه ایکسپیرینس یې څنګه ولګېده دلته کمې بیمارۍ دي مزید د پری میډیکل کیمپونو دلته ضرورت شته یوازې پیټریاټک یوت اف پاکستان نه نور ادارې هم شته هغوی د انتظامی په وینا باندې چېرته مخوري ځای ته لاړ شي چېرته داسې حجرې ته لاړ شي چې هغوی به بیا برید ته وایي چې موږ دله ډاکټران راوستل واحد زمونږ کار چې کوم دی نو دا حجره نه د چاچۍ ډوډۍ نه د چا اوبه هم نه خپل هر څه چې کوم دی نو دغه ډاکټران یې کوي او دوی چې کوم دی دا زنانه ذات چې د دوی نن کوم کردار ادا کړه دلته کې او څونه مریضان یې وکتله نو یقینا ډېر د ستاینې دي نو زه دوی ته خراج تحسین هم پیش کوم او بل دا ده چې زمونږ دغه ډاکټرانې بعض ځینو کې خلک وایي چې میډیا ویډیو دا هغه نو دا دوی تعلیمونه کړي دي ډاکټرانې شوي دي خو نن د دې مرض ډاکټرانې نه وي او یا دوی دا ډاکټرانې کېدې نه نو نن به خدمت ته دې زنانو چوکو او خو دا تعلیم یې کړو نو دا تعلیم به چې کوم دی په کور باندې به دلته به صرف استاذه جوړېږي دا موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 تر نخو پورې چې کوم دی نو ډاکټران دلته کې موجود دي دوی سره به خبرې اترې کوو څه به وایې په دې موقع باندې او څومره پورې مریضانو مو کتل السلام علیکم زه ډاکټر سمیه فرسٹ اف آل زه شکریه ادا کوم د سر ډاکټر مجید خټک جنرال سیکرټري چې دې موږ دا پلیټفارم پرووایډ کوو موږ دلته کې راغو دا هر څه موږ ته یو پلیټفارم پکاري لایک اردونه هر څه کې چې هر سایډ نه هیلپ پکار وي جسټ یو نه موږ ډاکټر چې موږ جسټ خپل ځان څه نشو کولی چې موږ ته نور هر ځای نه هیلپ پکار وي موږ پرسنلي خپل هیلپ وکړو خو بره نه هم لږ شان هیلپ پکار وي د معاشرې نه هم موږ ته څه هیلپ پکار وي یوازې کس په خپل ځان باندې هېڅ هم نشي کولی او بل دا د دلته کې چې کوم پیشنټس وو هغه زیاتر همدا و چې بس کم مرضونه پکې وي لکه د دې کې دا زیاتر بیماریانې وي هم د دې اوبو د وجې نه د دې هغه چې کوم سیلابي او دا ګن ون وغیره پیلاو شوی اوس هم دا سکن انفیکشنز دا د سکن ډیزیزز د دې د زیات ګندګي د وجې نه هغې ته ټول نه مین مسله د سکن وه یو ټي آی ورته شو ځکه چې هغې ته هغه شانتې انوایرمنټ کور هغه شانتې خپل سهولت هغې نه محرومه شو ځکه چې د هغې د وجې نه دا هغې ته یو ټي آی او دا ایکسیکټرا دا مه شو هغې نه په علاوه چې دی دې ته زیاتر دریو کې د 2 کسانو ټایفاید دریو کې د 2 کسانو دغه دا ډېره مین مسله ده او دې ته په کار دلته کې زیات چې دی هر قسمه کې هر دغه کې خوراک پکار دی صحیح دلته کې څونه مریضان به م کتلي وي تقریبا 700-800 پورې لایک د دې نه هم زیات وي کېدی شي خو مونږ تقریبا دونه دوایانې مو ورته فری ورکوي بالکل فری دوایانې هر قسمه دوایي هر قسمه پروټوکول هر قسمه سهولت ورته پرووایډ دی دلته کې ایکسپیرینس هم څنګه ولګېده جي په دې حالاتو کې لکه دلته کې په دې علاقه کې داسې چېرته تاسو به ډېرو پري میډیکل کیمپونو کې حصه اخیستې جی بالکل ولې نه خو چې کوم مونږ دلته دې پلیټفارم باندې څومره سکیور او دغه فیل کوو هغه بلکې ما ته نه لګي چې لایک بلکې مونږ دونه سکیور او محفوظ او ډېر په دغه سره مونږ ښه په آرام سره ښه په سکون سره مونږ خپل کار ختم کړو او بیا چې دی ښه په حفاظت سره خپل مونږ سپورټس ته خپل کورونو ته ورسېږو ښه په ذمهوارۍ رسېدلې خو نه یې اوس به رسې خو دا ورته وایم چې لکه دلته کې تجربه څنګه وشوه که نه لکه خلک څنګه غریبانان د دوی هغه
او جی بالکل خلک دلته کې ډېر دغه دي ډېر مطلب غریب او دغه خلک دي هغوی ته چې دی د هر قسمه مدد ضرورت دی. زه به دا تاسو ته ریکویسټ کوم تاسو ته ټولو ته چې پلیز تاسو که ډونیشن کوئ که هر څه کوئ دلته کې دې ته اوس د کپړو د دې سامان مطلب زیات ضرورت دی د دې هر څه که نه نو جسټ زمونږ په دویانو په دغه باندې دویانو دغه یو سایډ ته شي دا موږ د خپل سایډ نه ورسره نور هم هیلپ کوو او هیلپ به انشاءالله هغې پورې کوو تر څو پورې دوی سټیبل شوي ني. زمونږ د معاشره زمونږ د عوام زمونږ د همسایه چې کوم دي همغه شان دوباره خپل ژوند ته راغلي نه همغه شان په خوشحالۍ سره خپل لایف کې به وغیره شوي دي لایک خپل ژوند خوشحالۍ سره تېرېدلو طرف ته راشي. بس زموږ پیټریاټیک یوت ته بیا ستاسو ضرورت شي نو وخت به ورکوئ انشاءالله. زه د پیریاډیک یوت چې دی فاینل ممبر یم لایک مستقل ممبر یم زه د دې زه به د دې هر ځای کې مدد کوم انشاءالله زما او دا ماته هغه انټرنل پیس په یو نوم باندې شیز دی هغه ماته دا دلته میلاویږي بس ماته نور څه هم نه دي پکار. ډېره زیاته مننه. کتونکو بیګا د شپې دلته کې لوکل ریډیو دی په هغه لوکل ریډیو باندې د شابړې خلکو یو خواهش ظاهر کړ چې یاره موږ ته پري میډیکل کیمپ ډېر زیات ضرورت دی او موږ ته دلته کې پري میډیکل کیمپ چې کوم دی ولګولی شي نو بیا ما مجید خټک صاحب سره رابطه وکړله او په ارجنټ کې چې کوم دی دا وګوره دې وخت کې نهه ډاکټرانې ورسره چې کوم دی نو میل ډاکټران موږ به ډاکټر جنید صاحب سره خبرې اترې کوو چې هغوی هم را سره خپل ایکسپیرینس هم شریک کړي پیټریاټیک یوت پاکستان سره دا تجربه او نن څونه پورې مریضانو کتلی شول او کوم شانتې رنځونو یو څه میسج به ورکوي. السلام علیکم زما نوم جنید خان دی او زه یو میډیکل سټوډنټ یم. ټول نه پهله زه دغه والنټیرز ته سلام پیش کوم چې دوی په هر ټایم کې په خپل جانین او مالی هر ټایم ځان پیش کوي او د چارسدې د ایڈمنسټریشن ته هم سلام پیش کوو. یو نیم دلته موږ کم از کم 28-30 کیمپس ما اټینډ کړو په چارسده کې خو هغه کې داسې د پیشنټ دي چې هغه د یو عام میډیکل کیمپ مسله نه ده. هغې لپاره موږ د چارسدې ایډمنسټریشن ته اپیل کوو چې دا سپیشل د دې لپاره اقدام وکړي او بله خبره ده چې الحمدلله ایکسپیرینس هم ډېر زیات زبردست او کوشش به کوو چې الحمدلله چارسده چې کوم کې پی کې متاثره شوی ډیزاسټر نه هغه خو ډېره ښه ریکور شو. اوس به موږ کوشش کوو چې پښتنو هر ځای کې یو نیم دی اوس په کوشش دا کوو چې موږ لاړ شو د پنجاب ته دا زه ریکور کوم دغه چې کوم فلډ نه افیکټډ شوي خلک دي موږ به کوشش دا کوو چې اوس همدغه خلک لاړ شي د سند ته بلوچستان ته پنجاب مدد وکړي. انشاءالله پښتانه به بیا یو تاریخ رقم کوي چې خپل هم افیکټډ وو خو بیا هم راغله د پنجاب او د بلوچستان د افیکټډ خلکو لپاره مدد یې کړی دی. او زه بیا هم دی والنټیر ته سلام پیش کوم چې دی شپه ورځ هیڅ ټایم نه یې کتلی حالانکه خپل پاکټ منی دی هغه هم دی انویسټ کړی ده. دا میډیسن چې کوم راځي دا زیاتره هم دا ډونیشن باندې کېږي هغه باندې کېږي. زه دې ته بیا هم سلام پیش کوم چې ماشاءالله ډېر ایکټیو دي موږ سره. پیټریاټیک یوت کردار د څنګه ګوري ډېر زبردست دی ماشاءالله ځکه چې دې کې یو پولیټیشین هغه نشته یو مخنیوی نشته ځکه چې ما ته خپله ووایي چې مطلب راځه حالانکه نه موږ څوک پېژنو نه موږ څوک پېژني خو موږ الحمدلله خدمت سوچ یو خدمت له راځو. ډېره زیاته مننه. موږ د کامیابۍ دعا کوو. کتونکو دا ټولې موږ سره ډاکټران چې کوم دي پښتنې دي پاک آرمي سره چې کوم دی پکې د ډېرو تعلق دی او بیا پیټریاټیک یوت پاکستان سره چې کوم دی د هغوی ډېر زیات تعاون دی او په هغه جذبه سره چې کوم دی نو په دې ټول چارسده او پښتونخوا کې دغه سلسله روانه ده. مزید به م انشاءالله تاسو سره مواده ده چې کیمپونه به لګو په دې کې څه سټوډنټان دي د میډیکل څه ډاکټران دي خو هغوی راځي نه د هغوی هغه ورځ چې کومه ده چوټي ورته نه لګي د هغه ورځې تنخوا دې کټ کېږي مسلې ورته جوړېږي نو د اتوار ورځ چې کومه ده دا دوی سره وي او په ارجنټ کې چې کوم دی بیګانه والا د شپې نه چې کوم دی نو دا سهار موږ ته دا دومره ټیم حاضر نو موږ یو وارې بیا مننه کوو د چارسدې د خلکو طرف نه ډېره مننه.